و چې هر څو ته ښه مقرر یې په هر څه باندې ډېر ښه پوهېږې چې اردو ته د ودرو 5 خبرې نه شي کولی او چې له تا خپله ژبه ورکه سي نو ستا یووالی به څنګه راځي ته به یو کږې څنګه په دې شپږ اویا کالو کې نه موږ ښه پښتو زده کړه نه موږ ښه انګریزي زده کړه نه موږ ښه اردو زده کړه د دې دپاره بنیادي خبره دا ده چې زموږ تعلیمي ژبه سرکاري ژبه او عدالتي ژبه دا به پښتو وي د ده شناخت د ده لاړی دی نن په پنجابي باندې حساب نو دا زموږ تر مخ د ژبې د ویرېدو او د کام د ختمېدو یو ډېر لوی مثال دی چې زموږ ډېرې قبیلې له موږ نه په دې کې ولاړې په پاکستان کې یا په دې خطه کې چې نن پښتو د ورکېدو سره مخامخ ده د هغې ډېر وجوهات شته تر شا یې ډېر داسې وجوهات دي چې هغه ادیبان په دې باندې پوهېږي هم په خبر هم دي چې دلته فرنګۍ چې راغلی د فرنګي په دې خطه کې دی په دې پوهېدی چې زما په دې خطه کې ورځې که هر څو وې که کلونه هر څو زه به یې ورځ ځم خو د ځان دپاره یو کیله د پرېښولو لپاره او د افغانستان یا د پښتنو د غلام د ساتلو لپاره دوې داسې ژبې دلته استعمال شوې یوه ژبه چې د هغې یو وجود تاریخ نسته هغه اردو وه او بله ژبه دلته چې استعمال شوه د مذهب پر نامه باندې هغه عربي ده د پښتانه په بربادي کې د دې دوو ژبو او بالخصوص د عربي ژبې ډېر لوی لاس دی تاسو وګورئ چې دلته خبره کېږي چې پښتانه په دې ملک کې 3 ژبې وایي 3 ژبې زده کوي پښتو اردو انګریزي خو دا یوه ژبه یې ویره ده چې موږ عربي هم زده کوو پښتو په دې موږ زده ده چې په کور کې دا ژبه ویل کېږي کنې د ریاست لخوا موږ ته پښتو نه ده راښول سوي د ریاست لخوا چې موږ ته کومې ژبې راښول سوي دي هغه ژبه اردو ده هغه ژبه انګریزي ده او هغه ژبه عربي ده نو په داسې حالاتو کې چې ته ګرده ستا توجه د پردیو ژبو د زده کولو باندې وي نو ته به خپله ژبه څه زده کړې او چې له تا خپله ژبه ورکه سي نو ستا یووالی به څنګه راځي ته به یو کږې څنګه په تا کې به کامي احساس څنګه راځي ته به د خپل تاریخ ځان څنګه خبره یې ته به ترقي څنګه کوې په دې 80 کالو کې نه موږ ښه پښتو زده کړه نه موږ ښه انګریزي زده کړه نه موږ ښه اردو زده کړه او نه موږ ښه عربي زده کړه اوس یو بچی چې تعلیم یا سکول ته راځي دوی پر کور باندې پښتو وایي چې سکول ته راشي دته اردو هم ښوول کېږي دته انګریزي هم ښوول کېږي او دلته عربي هم ښوول کېږي اوس په دې 3 ژبو کې تعلیم کول دا څومره ګران کار دی په هغې سر خلاصول څومره ګران کار دی موږ تر ننه ورځې پورې د تعلیم په خاصو سبجیکټو کې موږ په ډېرو شیانو باندې نه پوهېږو ځکه چې هغه زموږ مورنۍ ژبې نه دي او چې ستا مورنۍ ژبه نه وي دا نورې ژبې ما سوای دا تجربه د وسي او سوي هم دي ما سوای د رابطې علاوه ته په بله ژبه کې زده کړه نشې کولی یوازې ستا مورنۍ ژبه ده چې هغه سره ته ولد یې ته یې ویې او په هغه کې ته هم د ساینس او هم نور تعلیمونه چې کوم دي ته په هغې ځان پوهېولی سې او په هغې کې پرمختګ کولی سې
په پاکستان کې دوی وایي ورور دا یو کام دی. دا یو کام نه دی، دلته 4-5 تاریخي کامونه آباد دي. د زراو کالو زړې پخوانۍ ژبې لري. نو اردو خو زموږ کامي ژبه نه ده، د دې خطې ژبه نه ده. که بیا د رابطې لپاره کومه ژبه استعمالېږي، موږ دا وایو چې بیا انګریزي استعمال کړه، تعلیم په خپلو ژبو کې ورکړه، او د رابطې دپاره انګریزي استعمال کړه چې هم دلته استعمالېدلی شي هم په جهان کې استعمالېدلی شي. د اردو څه حیثیت دی په دې ژبو په حساب باندې؟ یو حیثیت هم نشته. د دې وجه دا ده چې پاکستان لکه فرنګۍ هغه ستا کامي شناخت ختمول غواړي. هغه چې له تا ژبه یوسي، نو له تا به هغه کامي چې کوم ستا احساسات دي، جذبات دي، کامي یووالی دی، هغه به ستا له منځه وړي. هغه به ستا تاریخ د دې ژبې له لارې ستا تاریخ له منځه وړي. هغه به ستا په زړه کې د کام او د وطن چې کومه مینه ده او د کام د ازادۍ چې کومه جذبه ده، هغه ستا له منځه ستا پر دې یوه پښتو ژبه باندې له تا وړي. پښتو یوه ژبه نه، پښتو یو احساس دی. او چې له تا دا احساس لاړ شي، نو بیا ته د استعمارګرو به یو غلام پاتې سي. قدرمنو عزیزانو، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ یا ټول پښتانه په کار موږ دا دی چې موږ خپله ژبه پر مخ یوسو. موږ خپله ژبه که موږ ریاست نه لرو، هم بنګالیانو هم ریاست نه لرلی، خو بنګالیانو د خپل قامي جدوجهد او د خپل قامي ازادي بنیاد د خپلې ژبې پر دغه جدوجهد باندې ایښتی و. چې د خپلې ژبې جدوجهد یې شروع کړي، د هغه جدوجهد یې یوړی، بالاخر بنګال جوړ سو، بنګالی آزاد سو. نو که موږ ازادي غواړو، که موږ د دې بدبختي ځان ساتل غواړو، یا که موږ په دې ملک کې سیالي برابري غواړو، د هغې بنیاد به هم ستا د پښتو ژبه وي. او دا هیڅ ګران کار نه دی. ژړک صاحب خبره وکړه، په کار هم دغسې دی. په لساني بنیادو باندې د قومونو چې دلته تاریخي کم کامونه آباد دي، دلته موږ صوبې لرو. دا هسې یو کنفیوژن جوړول دی چې دلته به اوس پنجابي هم ته ورته وایه، دلته به ته سندي هم ورته وایه، دلته به ته سراکي هم ورته وایه. ګرانول دی یو شی. دا معلومه ده چې خیبر پښتونخوا د پښتنو یو تاریخي خاوره ده. تر بولانه پورې چې دا کومه خاوره ده، دا خو موږ غواړو چې یو ځای وي. دا د پښتنو وطن دی. پښتو به د دې تعلیمي او تاریخي ژبه وي، قامي ژبه به وي، دفتري ژبه به وي، عدالتي ژبه به وي. دغسې به بلوچي په بلوچو بیلټ کې، سندي په سندي بیلټ کې، پنجابي او سراکي په خپلو بیلټو کې به دا به خپلې ژبې وي. نو بیا موږ قامي ازادي ترلاسه کولی شو. ادیبان ناست دي، پوهان ناست دي، استادان ناست دي. د دې ورځ جوړول معنا دا ده چې موږ خالي د قام او د وطن یا د ژبې افادیت باندې غږ وکړو، یا دا ورځ په یاد وساتو، قامونو ته ووایو چې خپله ژبه ویره نه کوي. خو د پښتانه سره صورتحال ډېر جلا دی. زموږ ژبه په ورکېدو ده. موږ ته د تقریر پر ځای باندې داسې عملي اقدامات غواړي له موږه، داسې تجاوز له موږه غواړي، داسې قدمونه له موږه غواړي چې پر دا ورځ باندې که موږ یو ورځ لمانځو، که یوه هفته لمانځو، که میاشته لمانځو، چې تر بل دا ورځې پورې زموږ د ادیبانو، زموږ د دې پوهانو راښولې لاره او دا سیاسي ګوندونه هغه په مخ واخلي چې موږ خپله پښتو ژبه مضبوطه کړو او د ورکېدو یې وساتو. پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ دا باور تاسو درکوي
چې دا پوهان که موږ ته هره لاره راشي د پښتو ژبې د پراخوالي لپاره یا د دې وطن د سرکاري ژبې د جوړولو لپاره د تعلیمي ژبې د جوړولو لپاره یا د عدالتي ژبې د جوړولو لپاره موږ تاسو هر قسم کومک ته تیار یو. په قومي جدوجہد کې پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ ژبې ته تر ټولو اولینه ترجیح ورکوي. اوس په داسې کیفیت کې یو چې پښتون په دې نه پوهېږي چې آیا پښتو ویل ضروري ده که نه ده، آیا پښتو ویل کمال دی که نه دی. داسې دی په یو ځای موږ په دې باندې شرموږو، نیسو ویلی، خپله ژبه نسو ویلی، په خپله ژبه باندې شرموږو. او بله خواته بیا که په پښتو کې د پنجابي او د انګریزي ټکي څوک استعمال کړي بیا پر هغې باندې پسخند وو. په داسې یو کیفیت کې موږ مبتلا یو. د دې کیفیته پښتون کام رایستل دا د پوهانو کار دی او د دې کار او د دې فریم ورک دا مخ ته وړل دا د سیاسي ګوندونو کار دی، ذمهواري ده. تاسو موږ ته داسې فریم ورک را جوړ کړي، تاسو موږ ته داسې یو پلان راکاستئ چې پښتون په خپله ژبه باندې فخر وکړي، چې پښتون خپله ژبه داسې کلکه پښتو ووایي چې هغه سوچه پښتو وي، په هغه کې د بلې ژبې یو اثر هم نه وي پاته. تاسو ورسئ فرنچ چې فرانس ته ځې هغه په انګریزي باندې خوا بدی چې ته یې ورسره وایه. فرنچ ترقي یافته ملک دی، ترقي کړې ده. د هغسې ته راسه جرمنیانو له راسه، د هغسې ته راسه پرتګال چې پورچګیز ژبه وایي، سپین له راسه، د هغسې ته جاپانیان له ورسه، ته چینایان له ورسه، ته رشینز له ورسه. دا ګرده خلک به موږ دا وایو چې 80% ملکونه په خپلو ژبو کې ترقي کوي، خپله ژبه په مخ باندې بیایي. البته د رابطې دپاره چې جهان کې یو ژبه ده انګریزي، هغه هم په داسې شخصي رابطې لپاره استعمالېږي. کنې په عالمي کانفرنسونو کې تاسو ورسئ فرنچ سړی به په فرنچ کې خپله خبره کوي، سپینش به په سپینش کې کوي، عربی په عربي کې کوي، چاینیز یې په چاینیز کې کوي. هغه هلته خپل شناخت نه ویروي. دا لوی فوټبالران او دا لوی سیلیبریټیز چې کوم دي اوس رونالډو جهان مني، انګریزي د لپاره ویل ګران کار نه دی. خو دوی خپله پورچګیز ژبه ده، په دې کې دوی په عالمي یو سیمینار په ایوارډ کې دوی خپله ژبه وایي، پر دې باندې دوی نه شرمېږي. او ما او تا په ښه انګریزي یا په ښه اردو ویلو باندې ما تا فخر کوو، په خپله ژبه باندې فخر نه کوو. ستا ژبې ته اهمیت به ته ورکوې. پښتون په کروڑونو پښتون دی، ډېره لویه آبادي ده د پښتنو ده چې فرنچ دونه اهمیت ستا په ژبه یو شلمه برخه هم نه وي د ده آبادي چې خپلې ژبې ته اهمیت ورکولی شي. ته په کروڑونو په حساب باندې ته خپلې ژبې ته څنګه اهمیت نشې ورکولی؟ چې ته ژبې ته اهمیت ورکړې نو جهان ستا و ژبې ته اهمیت ورکوي. او د دې دپاره بنیادي خبره دا ده چې زموږ تعلیمي ژبه، سرکاري ژبه او عدالتي ژبه دا به پښتو وي. دا اوس عدالتي کیسو کې موږ ولیدو چې مختلفه کیسونه به وو چې دغه به رالی، آرډر شیټ به رالی، یو بل شی به رالی، هغه به په انګریزي کې وو. ما به یو رنګه د دې تشریح کړې وه، خلکو خوشحاله وو چې وروره اوس خبره دغه روانه ده. بل چا به بل رنګه د دې کې تشریح کړې وه، غلطې به یې کړې وه. هغه د ده ملګري او د ده خواخوږي به په دې لګیا وو چې واقعي یو هم دا کیسه دغه رنګه روانه ده او چې په انګریزي کې به د ویلو د هغې به هسې معنا بله معنا وله. سرکاري ژبه ده. اوس په سرکاري ژبه موږ په دې ماریان نه یو چې دا اوس انګریزي ده که دا اردو ده. بله ورځ د سپریم کورټ ججانو په انګریزي کې عکس واخیستې. اوس موږ پښتانه ویلی هم نشو. دا
دا زموږ ټول صلاحیتونه دا زموږ ورک سو. و چې هر څو ته ښه مقرر یې په هر څه باندې ډېر ښه پوهېږې چې اردو ته د ودرو 5 خبرې نسي کولی. هغه خپل جذبات احساسات نسي بیانولی، ښه تقریر نسي کولی، خپل مسله نسي بیانولی. دا زموږ خلک دي په سند او په پنجاب او په دې نور علاقو کې دي. تاسو به اورېدلي انټرویو ځینې اخلي ستا څه مسله ده، ول دی هغه خپله مسله نشي ورته بیانولی، خپل غم نشي ورته بیانولی، دک نشي ورته بیانولی، خپل جذبات هم نشي ورته بیانولی. ول چې ته ښه پښتو ویلی سې، ته یو ښه سیاسي کارکون یې یا یو ښه لیکوال یې یا ښه ادیب یې یا ښه پوه سړی یې چې تا اوس داسې سټیج ته ودروم چې ته به په اردو کې خپل دغه بیانوې، نو ستا کانفیډنس لیول چې کوم دی هغه به بالکل ختم شي. ځکه ته خو پښتو نسې ویلی، دغه اردو نسې ویلی، ته انګریزي نسې ویلی. نیم صلاحیتونه زموږ پر دې باندې کم راغلي دي. موږ پر سټیج نسو درېدلی، مایک ته نسو درېدلی، په یو ښځې کې غږا نسو کولی. د هر چا د مقابلې خبره پښتون کولی شي، په هر فیلډ کې کولی شي، خو بس خبره دا ده چې پښتو ته ودرئ. او بیا داسې یو شی هم جوړ کړی دی چې بس یو خبره به په کې کا په دې کې به غلطه شي، دوی به په در وخاندي. او چې یو واره په تا باندې پر سټیج چا وخندل یا په میوزیک کې په در وخندل، بیا ته هېڅکله هم دا جرأت نشي پیدا کولی چې بیا پرته په غازي باندې ودرېږي. نو عزیزانو، پښتو زموږ یو داسې شناخت دی چې زموږ هر څه په دې پښتو باندې تړل شوي دي. زموږ روزګار، زموږ ژوند، زموږ ترقي، زموږ خوشحالي، زموږ آبادي، زموږ سیالي، زموږ برابري، دا ټول زموږ د دې ژبې سره تړل شوي دي. دا ستا کې چې کوم تقسیم دی، په پښتون قام کې چې کوم تقسیم دی، په زویو خېلو چې موږ سره تقسیم یو، دا چې موږ دې پښتو ته وده ورکړو، دا چې موږ د دې پښتو خدمت وکړو، دا چې موږ دا پښتو پر مخ یوسو، نو تاسو دا یقین ومناسئ چې ستا دا تقسیم به هم خامخا ورکېږي. چې ته د پښتو دپاره لګیا سې، چې پښتو سیاله کې، بیا به پښتانه په دې پوه سي چې هغه د فرهنګي تقسیم کړي پښتانه به په دې پوه سي چې واقعي پښتو یا پښتون دا یو قام دی او د دې به خامخا قبیلې به هم وي، زوی خیلې به هم وي، خو هغه معنا دا نه ده چې دی په دې کې تقسیم دی او په قبیلو کې دننه سیالان دي. نو زه واره بیا د ټولو ادیبانو، د شاعرانو، د استادانو کور ودانۍ کومه. پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ دا یو د وخت را وخته دا د پارټۍ یو قسم افتخار اوسېدلی دی چې موږ د پښتانه یا د پښتون قام په هر اړخیز چې یو ژبه وي، کلتور یې وي، خاورې وي، سیاست یې وي، پرمختګ یې وي، چې هر چارې وي، په دې کې پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ د صف اول کردار ادا کړی دی، د مخکشه کردار موږ ادا کړی دی. او دا موږ باز کړی مو، د دې موږ اراده هم لرو چې پارټۍ به په دې را روان کال کې چې موسم برابر سي، موږ به یو عالمي سیمینار جوړوو. هغه عالمي سیمینار به د پښتو ژبې یو سیمینار په توګه به وي چې پاکې به زموږ ادیبان، زموږ شاعران، زموږ استادان او زموږ د پښتو هنرمندان، دا به یو ډېر عالمي، یو ډېر د لوی معیار سیمینار وي. او د دې سیمینار لاندې چې کوم دلته تجویزونه زموږ ادیبانو، شاعرانو، استادانو وکړو، پر دې تجویزو باندې به غور کېږي، یو داسې کوټلې ګامونه به اخیستل کېږي او تر دې بالا موږ د خپلو دا انټلیکچوالز چې کوم دي دوی ته د خراج تحسین د پېښولو لپاره، دوی د شاباشۍ لپاره او د دوی خدمات د منلو لپاره او د کام ته د ورشولو لپاره او د دوی د حیثیت او د دوی اهمیت او د دوی چې کومه مبارزه د دې کام دپاره ده، د دې ژبې لپاره ده، د هغې د تسلیمولو لپاره په پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ یو ډېر لوی سیمینار پروګرام جوړوي.
چې دا به یو د عالمي معیار پروګرام وي او دا به تاسو ټول به په دې ګواه یاستئ چې د پښتون قام په سیاسي تحریک کې به یو نوی باب د دې سیمینار او د دې کانفرنس بعد جوړیږي او دغسې د ملي شهید د سیمینار خبره وسوه. دا سیمینار موږ د ده په اولې برسیم کړی و خو بیا د څو وجوهاتو بعد دا سیمینار پاتې سو خو په راروان کلونو کې به د ده پر نامه باندې د پښتون افغان پر سیاست باندې پر افغانستان باندې پر خپله ژبه باندې پر دې ټاپکونو باندې به یو ډېر ښه سیمینارونه موږ کوو پاټۍ به کوي چې هغه به د دې کامو د وطن پر ګټه باندې تمامېږي او د هغسې صادق ژړک صاحب یو خبره وکړه چې د پښتون قام یووالی یا د پښتون رابر کمیټۍ خبره چې ده وکړه هغه زموږ د مشرانو زموږ د شهیدانو زموږ د اتلانو ارمانو د دې لپاره یې هلې ځلې کړې وې. زموږ به تر آخره ورځې پورې تر هر څو سختره وي یا مخالفت وي زموږ به دا کوشش وي چې موږ دا ترخوالی دا تقسیم کم کو او د پښتون قام ټول سیاسي قوتونه که هغه پارټیانې دي که تحریکونه دي هغه موږ سره یو ځای کو او پښتون قام یو داسې اتحاد جوړ کو لکه دا چې پښتونخوا ملي عوامي اتحاد و بیا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ځین جوړه سوه داسې یو اتحاد جوړ کو چې دا اتحاد موږ وچلو او د پښتون قام یو مشترکه یو سنګل لکه د کریکولم جوړوي موږ یو سنګل داسې سیاسي قوت جوړ کو چې هغه سیاسي قوت پر روان وختونو کې د پښتون قام د ازادۍ او د ترقۍ د خپلواکۍ یو ذریعه وګرځي. نو ډېره مننه.